الله بددی تعالی اجر درکې. ته چې ګاډۍ ته ولاړې اوازونه کوي دا عبادت دی ښه. په دې به الله تا بخي ښه. تا ته خپلو بچو له حلال رزق ګټې ښه. صحابي راغی لاسې پولی شوي وو. نبی علیه السلام ورته دا ولې؟ وی دا بچو له حلال رزق ګټم لاسونه مې پولی شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وی الله دله جنت واجب کړی دی ښه. د دې په وجه به دې الله جنت ته بوځي. دا ته خپلو بچو له حلاله مزدوري ګټې نو کوي حلاله مزدوري خو کوي دوکه او دروغ او قسمونه خوري. ایمان یې پکې کوي خود ایمان ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي په غونډه دنیا کې ناکاره ځایونه چې دي هغه بازارونه دي. بازارونه قسم په دې کې دی، دوکه په دې کې ده، دروغ په دې کې دي. اے نبی علیہ السلام فرمایي اے تاجرانو اے دکاندارانو مونږ هم خیر خوایو، مونږ درته تجارت ښیو خو صحیح تجارت درته ښیو. ګټه کوه. صحابو ګټه نه وه کړې، صحابو اغستل خرڅول نه و کړي. نبی علیہ السلام فرمایي التاجر الصدوق الامین. کم تاجر چې رښتینی او امینی دا امانت خیال ساتي او رښتینی مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا تاجر به په میدان محشر کې د انبیو په لین کې ولاړي. التاجر الصدوق الامین، اغه تاجر چې رښتینی وي، اغه دکاندار چې رښتینی وي، امین امانتدار وي. مع النبیین، د قیامت په ورځ به د انبیو په لیست کې ولاړي. د انبیو سره به الله حشر کوي، د انبیو په ډله کې به ولاړي. زوم تجارت کوه خو ایمان پکې کې نه دی ښه. تجارت کوه خو دوکه مه کوه. نن دوه شریک کاروبار کولی شي، هر سړی بل ته وصیت کوي کاروبار د چا سره په شریکه شروع نه کړي. خیال ومي وی که نه وی؟ دا به ضرورت راځي نه، خامخا به یو د بل سره مال شریکوي نه، ضرورت به د شرکت راځي نه. خو نن ولې شرکت نشي کولی؟ دا شریک دته غل دی او دا شریک دته غل دی. کنی چې صحیح شرکتی، حدیث مبارک کې راځي الله پاک ثالث الشریکین، چې دوه کسان شرکت وکي نو الله وی دریم شریکی زه شم ښه. چې دوه کسان په یو مال کې کاروبار کې څه وکي شرکت وکي نو نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې ثالث الشریکین، دریم شریکی زه شم. دوه داشي او دریم یې زه یمه، خو د هغې پورې یمه چې د څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه کړي. چې کله یو ملګری د بل سره خیانت وکي رب العالمین وی زه ترې نه وځمه، بس خبره ختمه ښه. نو څومره خیانت شروع، یو ملګری یو شریک د بل شریک سره څومره خیانت کوي، یو شریک د بل شریک تباه که تباه. ځکه یو کس د بل سره شرکت نشي کولی. کنې دا دوه شریکین چې صحیح لګي نو دریم شریک د الله ذات دی ښه. په دې کې بیا برکت دی. خو هغې پورې یم چې څو پورې د یو ملګري د بل سره خیانت نه شروع کړي. چې خیانت یې وکړو بس خبره ختمه، چې خیانت یې وکړو خبره ختمه ښه. خیانت چې دی دا په تاجرانو کې ډیر زیاتی ښه، دا ډیر زیاتی ښه. مه کوه داسې مه کوه، په معمولي طول به دې څه وشي. حیات الحیوان کې لیکلي دي، دا یو کتاب دی. وی عیسی علیه السلام په لاره روانو، شیطان وله مخې له ورغی، 15 خرې روان کړي وه، بارونه یې پې ایښي. عیسی علیه السلام ورته وی څه کوې؟ شیطان ته وی سودا خرڅومه، دی خرو باندې می بارونه ایښي دي، دا سوداګانې دي هغه خرڅوم. وی ښه. وی په دې خر څه دي؟ وی په دې خر ظلم پروت دی. وی دا به په چا خرڅوئ؟ وی دا به په بادشاهانو خرڅومه ښه. چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم، چې بادشاهي نو هغه ظالمي، چې بادشاهي نو هغه ظالمي. وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅومه. وی ښه دې دویم خر باندې دې څه بار کړي دي؟ وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی، کبر پکې پروت دی. وی دا کبر په چا خرڅوئ؟ وی دا په جواهراتو والا، څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر، دا کبر په هغې خرڅومه تکبر. وی ښه. وی په دې دریم خر دې څه یخي دی؟ وی په دې مې حسد یخي دی، حسد هم خرڅومه. وی دا حسد په چا خرڅوئ؟ وی دا په علماو خرڅومه. حسد په علماو خرڅوم ښه، چې دی د یو بل سره بیا حسد شروع. وی حسد په علماو خرڅوم.
رب زمونږ ته حفاظت وکړه، رب مونږ ته بچ کړه، رب حسد وې دا په علماو خرڅومه، حسد به په علماو خرڅومه. وی په دې بل خر د سره څه پراته دي، وی په دې خیانت پروت دی، وی دا خیانت په چا خرڅوي، وی دا به په دکاندارانو خرڅومه، دا به په تاجرانو خرڅوم. ربه زمونږ دکانداران ربه د خیانت نه محفوظ کړه، رب مونږ علما د حسد نه محفوظ کړه، ربه د دې سوداګانو نه مونږ بچ کړه، ربه زمونږ به څه حشري. حدیث مبارک کې راځي چې په چا کې حسد پروتي د 51 بدنیکو نه خالی پروتي، ښه د نیکی کوي او حسد ورله ختمي، نیکی کوي او حسد ورله ختمي. په پنځم خروي څه پراته دي، دا پنځم بار د څه دی، وی دا مکر و پریب دی، مکر او پریب، دوکي او بانی او مکر و پریب. وی دا به په چا خرڅوي، وی دا به په زنانو خرڅوم، مکر و پریب به زه په زنانو خرڅوم، دوکي او دړاکي او بانی او دروغ او دا به په زنانو خرڅوم. رب العالمین زمونږ تېنه حفاظت وکړه، رب مونږ بچ کړه، رب مونږ د دې نه محفوظ کړه، رب دا ډېره لویه ګناه ده. الله دې ته زمونږ حفاظت وکړي، بس الله دې مونږ کې ایمانداری پیدا کړي، ښه چې کومه بیه کې قسم وخوړه شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي. الله د نوم د بیو دپاره دی، دا د قسمونو دپاره دی، دا د سوداګانو د خرڅولو دپاره دی. امام صاحب رحمت الله علیه کېناست، دوو کسو منځ کې فیصله کوله، یو وی په دم حق دی، بل وی په ما نشته. امام صاحب دته وی ګواهانو خیوي نشته را سره، نو چې ګواهان نه نو منکر لره قسم دی. امام صاحب هغه ته وی ته قسم خوري، هغه وی خوره. چې په قسم اراده وکړه امام صاحب پسې پاس وی قسم مخوره، ستا څومره مال دی هو دا وال، خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مخوره، زما د الله په نوم. او نن چې دکاندار سودا خرڅوي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري، لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې وخوري. دا ډېره زیاته ګناه ده. دوکې نه کوو، د مؤمن په شان کې به دوکه نه وي، ښه دی به صفا سوتره سیده د یو لارې سړی. او تاسو ګورئ لیدلې کتلې خبره ده، څومره چې یو دکاندار صفا معامله کوي دومره کاروباروم ښکلی چلیږي، دومره کاروباروم ښکلی چلیږي. الله وله ښکلی حلال او پاک رزق الله درکوي، ولې حرام رزق کوي. او بل دکاندارانو ته وایم، ای دکاندارانو، ای تاجرانو، چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه دا د اخرت د ګټې ټیم شروع شي. د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح، جماعت ته راشه، ای دکاندار راشه، د اخرت د ګټې ټیم دی شروع دی. نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه، چې ګاک روزخطي او جماعت ته راشي نو د جمع مونځ تی شوي، نو دی چې مونځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو. او کم دکاندار چې راغی او د جمع سره وکړو دا یو په 20 باندې شو. څومره لویه ګټه د اخرت ته نه لاړله. ښه ته د دنیا ګټې کوي، خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د اخرت د ګټې ټیم شروع شي. دنیا به ګټو خو د اخرت نه به لاس نه ینځو کنه، د اخرت بیلات خو به نه کوو کنه، د اخرت بیلات به نه کوو. ښه صحیح معامله به کوو، صحیح هر چا سره به نیت د خیرخواهی کوو. ښه حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا یې په کلي او په علاقه کې په خلکو خرڅوي، لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي که نه، په کلي کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅوي په مناسب ریټ. نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې دې دکاندار له به رزق زه ورکوم، دې د نورو خلقو د رزق ذریعه جوړه شوې ده، د ده به رزق نه بندېږي، دله به زه رزق ورکوم. دې د خلقو د رزق ذریعه ده، الله به د ده رزق نه بندوي، ښه چې د ده نه خلقو ته خیر رسي. نیت د خلقو د خیر کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابی تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟
وی دا هغه کس یادوم چې ګاونډي د ده نه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی، دا مؤمن نه دی. زه هم یوازې به بمونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به بروجه خلاص نشم کنه، یوازې به په علم خلاص نشو کنه. دا معاملات دي، دا به د ګاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي. په قیامت کې به ګاونډي د ګاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د ګاونډي جګړه درته هم پرته ده، دې به سره جګړم کوي. د الله مخې ته به دې ګاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کور کې 3 کارونه شروع شي د دې کور نه برکت اوچت شي. چې کم کور کې 3 کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرف فضل خرچي چې په کم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا 3 کارونه چې په کم کور کې شروع شي د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډېر خصیص دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي. چې اسراف شروع شي، اسراف. نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاول ای نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار رادنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې یې راواغستو، داسې یې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بی بی عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دي په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کوه یو سیټ ته یې کښېنه، خو په دې خپې مه ږدئ. دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ، اکرام. دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر یې د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیہ السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفه یې کړله، وی خوړله. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر کوه. دویم الزنا، چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت؟ بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکنه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه یو، د مال نه به اخلاص کړی، مال به یې ورله الوزولی. خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مه کوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بنی اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل یې غار بند کړ. 3 واړه دنده گیر شو. یو بل ته وایي که تا څه عمل کړي الله ته یې وسیله که چې خدای لار کوله وکړي. یو بل ته وایي که تا څه کړي، هسې زمونږ داسې څه عمل شته چې ونښلو چې الله ته ووایو چې ربه پلانې کار مې صرف ستا د رضا دپاره کړه، ما خلاص کړه. یو لاس اوچت کړه، وی ربه تا ته علم دی چې زما مور او پلارو شیخان، بوډاګان، ضعیفه مور او پلار مې، او ما به ګډې بیزې سره ولې. ماښام چې به کور ته رالمه هله به مې بچو له پی ورکول چې اول به مې په مور او پلار وسکول. نو ربه یو ځل رالمه لیټ شوی ومه، نو چې راورسېدمه نو مور او پلار مې اوده شوي وو، زه یې د سر خوا ته ودرېدم. راویښول مې نه مای بېدبي ده، نو د سر خوا ته یې ولاړومه او راویښول مې نه مای بېدبي راځي. ولاړومه وی دې کې د ماشومانو مې په خپو کې داسې ترړېدلي دي، ماشومان مې په خپو کې حدیث کې راځي داسې چغې وخلې، په دې خپو کې مې پرړېدل چې مونږ له پی راکړه، مونږ وږي یو، مای هغې پورې نه در کوم چې څو مې دې مور او پلار مې ویس کړي ربه.
او په دې کې سبا رڼا وختله او شپه په مام داسې روڼ شو او په بچو مې هم داسې روڼ شول. خو مای زما بابا چې پی نه دي څکلي هغې پورې پی نه څکمه. ربه که دا کار مې د الله د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته دا لار کوله وکړي چې څنګه یې ده ووي جو ګډ اپله شو. لږ وخوځېد اسمان ښکاره شو. اسمان یې ولیده ښه وی وږې شپه مې بچو تېره کړې ده خو مور او پلار نه ډومبې مې وله پی نه دي ورکړي. نن څه حال دی د مور او پلار سره؟ نن څه حال؟ یو کتاب مې کته یو عالم نقل کړي دي وی په علاقه باندې کس تېر شو وی چې تېر شو نو وی یو ځای نه د خر اواز راته د خر اواز راته. د عالم تپوس وکړو دا کوم ځای دی؟ وی دا دغه ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي. د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی دی انسانانو پیریانانو نه علاوه دی ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي. وی د خر اواز ترې راته د قبر نه. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي د خر اواز راوځي. وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وښي ما ته هر ټیم. وی اقه مور یې ورته خیره وکړله او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخېږي. دا د مور ته داسې ویلي ښه. نن هم د بچو حال لیدلی دی. مور به یې سهار مانځله ویښي او د بچې د مور له څه جواب ورکوي؟ تاسو خبر یې؟ تاسو جواب اورېدلی دی؟ مور ته نن سپی وی سپی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخیږي ها. او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخیږي. او به یې ویني او به یې ویني خو چې کته کوش شي ها چې کته کوش شي. صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه؟ وی هما جنتک و نارک ام ستا جنت ته ام د دوزخ ته. بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي. بس ډیر خیال کوئ ځوانانو ډیر خیال کوئ. اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهېږي. د خولې نه ډېر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته ډېر ناکار الفاظ وځي. بچوړو خیال کوئ. نو هغې بل پکې څه وی وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله. نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه نو ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې امې د تره لور ته ورکړې. وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو وی تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه اتق الله د الله نه ویریږه. بس رب ما په اقه ټیم هغه ګناه پرېښې وه. ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد. ربه ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خوا وی ګټ ښه خوا شو. غبل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار وکړو نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو. چاول مزدوري لږه غونته چاول و. وی ما وله ورکول چې هو دا د مزدوري دی. وی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه. وی هغه چاول مې وله کرل کروندې ترې جوړې شوې غواګانې مې وله پرې واغستې لوی کنډکونه ترې جوړ شو د هغې لږو چاولونه. وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه. وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا. هغه وی چې دا څه وی؟ ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه چاول ما سره پاتې شي او مې درنه کرل دا ګډې بیزې مې دله پکې اغوستې دي. وی هغه کنډکې روانې کړې وله. ربه کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې. ربه مونږ ته لار کولاو کې وی ګټ اپله لاړ او دریو ته لار کولاو شوه راووتله. الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي. ربه مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه ربه مونږ صحیح مؤمنان کې ربه مونږ حقیقي مؤمنان کې ربه زمونږ د ایمان حلاوت هم نصیب کې ربه خوږوالی د ایمان هم نصیب کې. وآخر دعوانا ان الحمدلله. بهلول په لاره روانو نو داسې یو بنګلې ولیدله. دې ته لږ ورخیږه یو شاهي محل و چې وخوت ورته نو دنده د شاهي محل چې کوم سردار دی ملک دی هغه ناست. وی بهلوله څه کوې؟ ویسې دا مسافر خانه مې خوښه شوله رو ختم ورته. هغه ورته بهلوله
پسول خبرې کوا. دا مسافر خانه نه دا, دا شاهی محل دی. اخوا دی خوا وګوره دې ته مسافر خانه وای. دا مسافر خانه نه دا, دا شاهی محل دی. بالول ورته وای نه دا مسافر خانه دا د مسافرو د شپې د تیرولو ځای دی نو. هغه ورته وای بالوله دا شاهی محل دی. وی خطا نه تپوس کوما دی شاهی محل کې ستا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې پکې څوک؟ وی د هغه پلار. نو خو وی دې ته مسافر خانه وایي که نه چې نن پکې د یو شپه یو سبا پکې د بل شپه. ستا نیکو هغه تې لاړ، پلار دې راغې هغه تې لاړ، ته پې رالې ته به تې لاړ شي سبا به دې بچي. بس دا تې مونږ روان یو. دا ټایل بل ته پاتې کېږي. دا ټولې مسافر خانې دي. دې کې یوم زمون حقیقي کور نشته دی. دا ټولې مسافر خانې دي او دا به رانه پاتې کېږي. لږ ژوند هم پکې دی، هغه پکې د مسافر په شان تېروه. او دویمه خبره یې راته وکړله چې او عابر السبیل، یا د مسافر په شان ژوند کوه یا د لارې تلونکې نه دا په لاره چې رواني د ده په شان ژوند په دنیا کې کوه. په لاره چې سړی رواني دی اوبه څکي که نه څکي؟ څکي. مونږ وایو اوبه څکه. ډوډۍ خوري که نه خوري؟ خوري. نو ډوډۍ هم خوره، اوبه هم څکه، کپړې م اغونده. خو د لارې مسافر چې رواني دی که هر څومره ښکلی کلی وویني دی ورته پاتې کېږي نه مړه وایي دا ما ته مخې ته منزل پروت دی، پردی کلی دی، دا خو لار ده. ړه نه کلکوي رواني، چا سره پخه مرګتیا نه کوي، بس تېرېږي رواني. نو او عابر السبیل، نبی علیہ السلام راته وی د لارې د تلونکي په شان ژوند تېرول. څنګه چې په دې دنیا کې یو سړی په لاره رواني اوبه او چای روټۍ کوي خو مخې ته رواني، ړه نه کلکوي، د چا سره پخه مرګتیا نه کوي. نو داسې تم په لاره زه ته آخرت طرف ته روان یې. سفر شروع دی، سفر شروع دی. آخرت طرف ته نږدې کېږو، نږدې کېږو، دنیا نه لرې کېږو، منزل ته روان یو. کور ته نږدې شوي، کور ته نږدې شوي. سفر روان، سفر روان. وی د مسافر د لارې د تلونکي په شان ژوند کول. سوري تکینی دمه وکړي ګینټه نیمه سوری حاصل کړي خو بیا پاسي، راحت حاصلوه، ژوند تېروه، خو زړه مه کلکوه څنګه چې د لارې تلونکي زړه نه کلکوي. داسې زړه مه کلکوه او مخې ته روان شه، تک کوه تک. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نام علی حصیر، نبی علیہ السلام اوده شوی په یوه چټایۍ باندې. هغه چټایي د کجورو د دې سانګو پاڼو نه جوړه وه. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو په وجود کې نښې جوړې شوې وې د هغه پاڼو د وجې. صحابي ورته وایي د الله حبیبه ته حکم نه کوې ما ته چې یوه نرمه بستره جوړه کړم، ستا ښکلی نازبین وجود دی، ته ورشه د بادشاهانو تماشې وکړه هغه په کومو بسترو کې وخت تېروي، کمو نرمو نرمو بسترو کې وخت تیری. ته وینه که نه څه ژوند تیری. تاسو وینئ نه خپله کمو گاډو کې سفرې کوي، کمو بیلډینګانو کې اوسېږي، خبر هم نه دي د شپې او د ورځې پته ورته هم نه لګي چې بار غارمه شتی که نه، بار ګرمي شتی که نه، خبر هم نه دي د ورځې او د شپې نه دي خبر. داسې راحتونو کې ژوند تیری. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي ښکلې بستره دله نه جوړومه نرمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو جواب ورکړ. نبی علیہ السلام صحابي ته وایي مالی وللدنیا، مالی وللدنیا. مونږ پښتو کې وایو زما او د یو بل سره سویمه ده، زما او د بل کلي سړی دی، زما او سره سویمه ده. نو نبی علیہ السلام راته وی چې مالی وللدنیا، زما او د دنیا د یو بل سره سویمه، زه او دنیا په یو بل څه کوم، زما د دنیا سره څه تعلق دی چې ته ماله داسې نرمه بستره جوړه. الا کراکبن، که زما د دنیا سره تعلق شته نو هغه د سور کس په شانتې دی چې یو سور په لاره روان یا تک کوي
داغه چې د لارې سره څه تعلق دقه تعلق زما د دنیا سره زه خو سورې به روان یم آخرت طرف ته روان یم د دنیا سره مې د سور تعلق دی قدر الا کراکبن مگر پشان د سور سورې حاصلوما وبس کوما او د سور پشان روانې مخې ته منزل کوم ما ته مخې ته منزل پروت ما ته مخې ته سفر پروت دی الا کراکبن زما حالت پشان د سور دی د سور پشان روان یم په لاره باندې وی د دنیا سره مې دقه تعلق دی نور تعلق مې د دنیا سره نشته دی نور تعلق د دنیا سره نه ساتم دقه شان شاگردان راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړ وی چنده راوړی صحابه کرامو چنده شروع کړله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال راوړو نیمه کور کې پرې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوای ابو بکر صدیق کور دې سپرې خودل کور دې سپرې خو دی وی الله د الله رسول می کور پرې خو دی ایشه می کور هر سم راوړل ما د چندې اعلان وورید اغي بزان له د اخرت کور آبادو وی د دنیا د کور نم تګ دی د دنیا د کور نم سفر دی بهلول پلار کې ناسو چورته بالول سکے ډېرې قیمتي خبرې به بالول کولې بالول ولی الله وی سکے وی د دې مخلوق او د خالق روغ کوم دا مخلوق روغ د خالق سره کوم نو و دې کړل ور سره روغه دی ولا وکړه بالول ورته وی نروغ نه ونشولا ولی ونشولا وی روغ ال کامیابی کی چې کله دواړه طرف روغی ته تیاری دواړه طرف روغی ته تیاری نو هغه ورته وی ولی یو ندی تیار وی یو طرف پکې روغی ته نه دی تیار وی سوق نه دی تیار وی دا مخلوق د خالق سره روغ نه کوي نن خالق روغ کی او مخلوق نه کوي توای څنګه الله روغ کی دسی کوي نبی علیہ السلام فرمای چې کله سوق د یو ګناه نه توبه وباسي الله هغه ګناه د لاسو نه یې رکی د خپو نه یې رکی د زمکه نه یې رکی او د کرامن کاتبین نه یې رکی تر دې پورې چې ودا بنده به د قیامت په ورځ حاضریو کې او د په ګناه باندې به یو ګوام دی دسه الله ګناه ختمي چې ګواه به دی په ګناه نه نو خروغ کې الله کنه چې دسه دی ګناه معاف کوم ته چې چا سره دنیا کې صلح کې سمره جرګې ولېږي بیا چې مروغه وشینا سروغینا قرآن پکې پمنس کې د ولي وی بیا پته نه لګي عمر بر دې هغه تاګه خبره زوتی ګورې دا کار دې کړي او دړ نه وځي الله وی ګناهونه به ټول ران کم او ملائکه نبم یری او راشما سره مخلوق روغ نه کوي بل ورځ بالول تله او په مقبره کې ناس چا ورته وی بالول اسکه وی بس د دې مړو روغ د خالق سره کوم و دې کړه روغ وی بیا روغ نه کیږي وی ولی نه کیږي وی بیا یو طرف نه دی تیار روغ وی سوق نه دی تیار وی نن خالق روغ ته نه دی تیار دا ټول مړی د الله سره روغ کوي خو الله وی روغ د سره نه کوما زما د روغ موقع چې واغستا سو د ژوند موقوا نو چې مړ شو بیا به ټول روغ کو د الله سره خو بیا به الله روغ نه کوي نو سانس ہے تو چانس ہے چې ساشته نو چانس شته الله روغ کوي او چې کله سا نو بیا به الله روغ نه کوي دا اوس د الله سره د روغي مقدا ټول ځان له د اخرت فکر شروع کوي ټول زندګۍ ملیشا او دوبو کې په پیسو په ګټلو باندې تیرې کړلې